باور لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یئ. ننني پروګرام کې را سره د پښتونخوا مزدور کسان پارټۍ مرکزي چیرمن سالار فیاض علي صاحب میلمه دی. سالار صاحب خپل پروګرام کې ته ستړي مه شو، په خیر راغلی یم. ډېره مننه ښه ده. آباد اوسئ. تاسو د پښتونخوا مزدور کسان پارټي ویله، خو دا مزدور کسان پارټي د مزدور کسان پارټي د حیثیت چیرمن ځای مننه. سالار صاحب دا راته ووایي چې ستاسو دغه دې نه مخکې د میر سیټ ګټلی و، نو د دغه شانته کې پارټو لپاره یقینا چې ګران وي. د دغې په شا باندې څه داسې و؟ د تحریک انصاف د مهنګایۍ په وجه باندې د خلکو د خفګان یو رد عمل و که نه ستاسو خپل قومیت علاقایت و که نه ستاسو په پارټۍ کې دومره زور و چې هغې تاسو دې ته جوړ کړه چې دغه سیټ وګټئ؟ ډېره مننه. ډېر اهم سوال هم وکړو. زمونږ د دې شاته ما نه دغه شان مخکې مې یو صحافي تپوس وکړو چې یاره د دې شاته راز څه دی؟ نو ما چې د دې شاته راز نه دی، د دې شاته یو ډېر لوی جدوجهد دی. هغه د مزدور کسان تحریک په شکل کې چې زما پلار چې سالار محمد شاه علي هغه ډېر نږدې په مزدور کسان تحریک کې پاتې شوی. اوس هم د هغوی شکر دی نوم ژوندی دی. خلک هغوی اوس هم دا نوی نسل پېژني او هغه د ځان دپاره ګټه نه وه کړې، د قام دپاره یې ګټه کړې وه. دغه شان موږ هم چې په علاقه کې څومره مسلې راغلي دي، که هغه زیاتر زموږ په د کسانۍ په بیډ کې که د بېدخلۍ مسلې راغلي دي، که د احتجاج حواله راغلي، که څوک دلته یو قتل شوی دی یا بل یو کار غلا شوې ده، نو موږ په هر ځای ته ځان رسولی دی او د هغه خلکو د هغوی چې کوم مشکلات دي هغوی سره په دغه کې ولاړ وي. بعضې خلک هغوی سره یا پیسې یا داسې یو پارټۍ نه ودرېږي. زه به دا ووایم چې د پی ټي آی نه داسې خلک ولاړو، دغه د پی ټي آی ورکرانو به ویل یاره که خر ودرېد موږ به ووټ ورکوو. نو اوس تاسو وکتل چې هغه خلک چې هغوی کوم پاس کړي وو نو هغوی به ژړل ویل یاره موږ د عمران خان په جیل کې دی. نو نن د هغوی حالات وګورئ چې یاره هغوی هغه شان کار نه کوي. نو تاسو ته ما وویل چې یاره د دې شاته ډېر لوی جدوجهد دی، د دې شاته یو تحریک پروت و. هغه زموږ په شکل کې مخکې چونکې مزدور کسان پارټۍ د دې نه مخکې د سالار صاحب نه مخکې بایکاټ و د الیکشن نه. نو ته چې کله د الیکشنو نه بایکاټ ایسته نو دا یو معاشره داسې ده چې یاره هغه خلک یو طرف ته ځي. نو مزدور کسان هغه وخت کې تحریک و، اوس پارټي ده الحمدلله. زموږ خپل دلته یو ووټ بینک دی. زموږ په لاهور کې هم پارټي شته، په فیصل آباد کې هم شته، په پېښور کې هم شته، په ملکان کې هم شته، په مردان کې هم شته. نو الحمدلله موږ یو وجود لرو او دا په 1968 کې جوړه شوې وه. خو هغه وخت کې هغوی دا انقلابي تحریک و. نو هغوی چونکې د حکومت سره رجسټرډ هم نه او بل هغوی په الیکشن باندې یقین هم نه ساته. سالار صاحب از امیر تاسو ډېر زیات متحرک وئ، یو ځای ته به هم تللی بل ځای ته به هم تللی، دوکاندارانو باندې به هم تاسو چاپې وهلې. نو ستاسو دغه تجربه څنګه وه؟ کمی چېرته کې دي، په چا کې دي حکومتي عمله ډیوټي نه کوي یا حکومتي عمله د ورانکارو او د ګران فروشو سره مسله میلاو دي؟ اصل کې چونکې تاسو به کتلي وو دغه زما اختیار هم نه و، لکه نادره وابدا یا مثال په بازارونو کې ګرځېدل، ریټ چک کول. خو چونکې موږ د دغې طبقې سره د دې غریبې طبقې سره تعلق لره، نو دا هم ګڼله چې یاره که یو شی ګران وي نو غریب بیمار سړی به یې څنګه علي. نو موږ هغه خپل دغه باندې به هلته ورتلو، د هغوی نه به م تپوس کوو، ځکه چې لکه زه د دې غریبانانو نماینده یم او دغه شان ډېر خلک د غریبانانو د غریبانانو په نوم ووټ والي او خو بیا هغوی ته شاته نه ګوري. الحمدلله موږ چې دا کم 2 کاله تېر کړه، د دې نه مخکې به هم تاسو ناظمان راغلي دي، تاسو به لیدلي او اوس هم تاسو کتی شئ چې زموږ نادره کې دا درېیمه ورځ تقریبا چې یوه هفته وشوه چې پرنټر خراب دی، د هغې د ټیک کولو څوک نشته دی. نو چونکې که دلته افسران هم دي نو یو سټیج ته چې ورسي نو به د هغې نه پیرول ساز شي، هغوی د ځان نه ښکته خلک نه ګوري. زموږ دا سیسټم خراب هم ځکه دی چې کوم سړی یو عهدې ته ورسي، یو واکدار شي، نو هغه خپله ډیوټي چې دی په صحیح طریقه باندې نه کوي. نو دغه حالات دي زموږ د وطن چې یاره تاسو نن سبا ګورئ چې دا د زموږ وطن چې دی دا ډېر حالات ته روان دي. هغه زموږ یو مشر خبره کوي وایي پاکستان په صابون باندې ولاړ دی. دغه تاسو ګورئ پښتانه خپله
حقونو دپاره چغې بلوچیان سندیان نو دا ولې دا دلته انصاف نشته داسې نیم د انصاف استعمالیږي خو او دا یو اسلامي ملک دی خو چونکې یو کار پکې د اسلام مطابق نشته دی یو کار پکې د قانون مطابق نشته د 1973 آئین که په رښتیا باندې لاګو شو دغه کې دا دی چې یاره ته به زما بچي دا د 14مه پورې مفت تعلیم ورکوي خو په هغې باندې عمل نه کېږي قانون هر سړی ځان طرف ته تاوی نو دغه وجه ده چې یاره دلته انصاف نشته دی نو ځکه زموږ وطن دا مخ په ښکته باندې دی او زموږ وطن ترقي نه کوي. سالار صاحب دغه تپوس له به راځم اخره کې به دغه تپوس ته کوم تاسو چې کوم د پښتنو مسایلو ته کوم اشاره وکړله په هغې کې بیا د مولا څه کردار دی په هغې کې د سیاستدان څه کردار دی یقینا دغه کوشن به زه کوم خو وړاندې له هغې نه چې تاسو بیا د قومي اسمبلۍ لپاره او د صوبایي اسمبلۍ لپاره د میر سیټ پرېښودو نو آیا دا ستاسو سیاسي غلطي وه که نه دې ستاسو سیاست ته وده ورکړه؟ اصل کې چونکې زموږ خلک چې عهدې ته ورسي نو بیا هغه خپل جاګیر وګڼي چې یاره لکه د مغناطیس هغې پسې نښتې خو موږ دغه ګڼل چې یاره کوم د میر سیټ دی تاسو وکتل بله ورځ چې کوم څومره بلدیاتي نمایندګانو نو هغه په پېښور کې په هغه باندې شلنګ وشو په هغوی نو هغه اختیارات خو بل طرف ته که په هغوی د پاسه شلنګ وکړو نو دا سیسټم چې دی دا مکمل طور ناکامه شو زموږ دا امید و چې یاره موږ صوبایي اسمبلۍ ته لاړ شو هلته قانون سازي کېږي هلته د غریب د پښتون خبره په ښه طریقه باندې کېږي په تحصیل کې هغه شان نه کېږي څنګه چې په صوبایي اسمبلۍ کې کېږي نو دغه موږ یو کوشش و الحمدلله زه د قام نه ښه مطمئنه یم ځکه چې موږ په دې حالاتو کې کم خلکو موږ سره مینه وکړه کم ووټونه مو واغسته بل تاسو وکتل چې دغه الیکشن نه یو سلیکشن یو قصه وه دلته به د اسټابلیشمنټ له پیسې باقاعده بولي شورا وه یاره 10 کروړه 8 کروړه کروڑونه غریب سړي سره چرته خو الحمدلله په قام کې بیداري راغلې په قام کې پوهه راغلې هغه پخوانی وخت نه دی چې یاره په کلي کې به یو مشر وي او هغه به ویل یاره فلاني خان له به ووټ ورکړي اوس الحمدلله چې ځوانان دا پوهه دي تعلیم یافته دي او یو شعور پکې سیاسي بصیرت پکې راغلی دی. سالار صاحب د پارټۍ مستقبل څنګه ویني؟ الحمدلله د روان وخت چې دی دا د مزدور کسان پارټۍ دی ځکه چې دغه زړې پارټۍ خلکو وکتلې بیا تحریک انصاف ته د خلکو یو تمه وه د چینج په نوم باندې چې یاره دا به چینج راولي خو دلته کوشش چې دی عامو غریبانانو وکړه دی پې سرونه د بره نه کېښوده د اسټابلیشمنټ چې کوم خلک وو هغه راوستل او په دې باندې کېنول نو د دغې نه هم د ځوانانو چې دی دغه نن ولې د ملګرو طرف ته ځوانان روان دي چونکې خلک یو مزاحمتي سیاست خوښوي چې یاره په دې وطن کې په دې حالاتو کې څو پورې موږ مزاحمتي سیاست نه کړی نو هغې پورې موږ نشو کامیابېدی او الحمدلله مزدور کسان پارټي څنګه چې د نوم نه ظاهره ده نوم په مزدور کې ډاکټر راځي په مزدور کې وکیل راځي په مزدور کې ټیچر راځي نو دا ټول مزدورانو کې راځي خو څنګه چې عمران خان د 1992 نه دغه شان کوشش کوي بیا دغه نو دغه شان زموږ سټرګل شروع دی او زموږ مقصد عہده اخیستل نه دي زموږ مقصد په دې نوي کول کې چې سیاسي پوهه او د خپل حق تپوس چې یو سړی کولی شي هغه که زه نماینده یم او که بل خو چې زما په قام کې دا پوه چې د هغه د خپل مشر نه د خپل ایمنو نه د خپل امپیو نه د هغې نه تپوس کولی شي. سالار صاحب د منظور پښتون نامه م واخیستله څو ورځې مخکې ورسره زما د انټرویو کولو څه اتفاق شوی و ما د هغه خبرې واورېدلې وړاندې له هغې نه زما هم دا خیال و چې یعنې دا د آزاد پښتونستان ناره وهي یو ځان له ریاست جوړول غواړي خو هغه دا خبره ما ته واضحه کړله چې نه زمونږ دا سټرګل زمونږ دا کوشش په دې خاوره باندې د امن لپاره دی ستاسو هم د هغه سره لیدل کتل کېږي خبرې اترې ورسره کېږي ما ته ستاسو سوشل میډیا باندې مخې ته یو ځای دواړه راغلی نو د هغه د دغه سټرګل په باره کې دغه 11 اکتوبر باندې چې کومه دغه غونډه کېږي دغې په باره کې څه خیال دی پښتنو ته به دغه څومره تقویت ورکړي
او پښتانه به دغه سره مضبوط شي یا به ورته نقصان وشي؟ چونکې موږ طبقاتي سیاست کوو خو بیا په قومي سیاست کې که هغه د پښتون خبره راځي که د پنجابي خبره راځي که د سندي خبره راځي هغې سره به موږ ودرېږو او په دې حالاتو کې چې منظور سره کوم جرګه روانه کړې یا کوم عدالت نو هغې د رسپانس نه پته لګي چې یاره څه ناڅه بدلون به راولي. زمونږ دغه امید دی او په دغې امید باندې دا ټول پښتانه دي چې یاره د 11 اکتوبر جرګه څنګه چې د کشمیر خلک راټول شو او خپل یو فیصله وکړه. دا موږ نه وایو چې ګنې وطن دې وران شي، وطن دې مات شي، ریاست دې ختم شي، نه، موږ هم په دې ریاست کې دننه د پښتون چې کوم حقوق دي هغه غواړو. دغه شان د بلوچو چې کوم حقوق دي هغه د بلوچو له سندانو چې کوم حقوق دي هغه د سندانو له ورکړي. نو انشاءالله دا امید دی او د دې دغه نه د اندازې نه او دا کوم مخالف قوتونه چې کوم په یره کې دي په دغه کې دي نو د دې نه پته لګي چې یاره د پښتنو کوم عدالت چې دی په 11 اکتوبر نو یاره زما په خیال چې دا به ماناخیږي او د دې به انشاءالله چې څه نتیجه راوځي انشاءالله. سالار صاحب پښتنه خاوره به د جنګونو نه څنګه خالي شي او په دې کې بیا د یو سیاستدان څه کردار کیدی شي او په دې کې بیا د مولا څه کردار کیدی شي؟ نو چونکې زموږ وطن خو وایي په 1947 کې آزاد شوی خو د هغې وخت نه راواخله تر د اوسه پورې زموږ وطن کې جنګونه دي، فسادونه دي، قتلونه دي او دا به هم سیاسي خلک او مولا چې تا یاد کو دا دواړه چې وغواړي او دا دواړه په یو پیټ شي نو د ټولو وطنونو کې چې امن دی نو هلته د هغوی سیاسي خلک چې دی هغوی د ځان دپاره ګټه نه کوي. دلته که یو سړی سیاسي سړی یو عهدې ته ورسي نو بیا هغه دا کوشش کوي چې یاره زه خپل واره دغه عهدې ته ورسوم، خپل زوی دغه عهدې ته ورسوم. نو زموږ په وطن کې سیاسي خلک صرف دې ته دي چې یاره دا راتلونکی حکومت به ماله راکړي، ما به MNA کې، ما به سینیټر کې. نو زموږ د وطن چې کوم سیاسي خلک دي ځکه چې دوی به اوسه پورې د پښتنو د حقوقو چغې والې دغه دی چې منظور راپاڅېده. اوس یو پښتون مشر نه راپاڅي چې یاره د منظور سره ملګری شي او د پښتون د حق خبره وکړي. نو زما په خیال چې ډېر اهم کردار د سیاسي خلکو او بیا د مولا دی ځکه چې مولا ته په 15 ټیمه خلک راټولېږي او هغه چې کومه خبره د خلکو ته ښایي هغوی ته وایي نو هغه د هغوی ذهنونو کې کښېني. نو پکار ده چې د اوس وخت سیاستدان او مولا دا دواړه راپاسي او د خپل وطن دپاره د خپل وطن د خلکو دپاره دا کومه بده ورځ ده، دا کومه لاعلاجي ده، دا کومه بدامني ده چې دا کم از کم د دې دپاره کوششونه وکړي او دوی کې به یو اهم کردار چې د سیاسي خلک او مولا ادا کوي او دا نه د دوی نه بغیر کېدی شي ځکه چې نوکر پیشه سړی دا نشي کولی، دا به سیاسي خلک کوي او بیا به مولا کوي. سالار صاحب اخري پوښتنه کوم په دې ملک کې جمهوریت ته ډېرې زیاتې مسلې دي، څه ورته د غیر جمهوري قوتونو نه ورته څه مسلې دي، څه په پاټو کې دننه جمهوریت نشته دی، یو مورثي سیاست دی، بیا دا وي چې په پاور کې د راتلو لپاره سیاستدانان د غیر جمهوري قوتونو سهاره اخلي. نو په دې ملک کې په راتلونکو کلونو کې جمهوریت ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ زما په خیال خو دلته تش په نوم باندې جمهوریت دی، که جمهوریت وي د هغې شاته امریت وي، هغه قوتونه چې وغواړي نو هغوی جمهوریت ښکته بره کوي. دا وخت چې په هندوستان کې کوم جمهوریت دی که چېرته هغه زموږ په وطن کې هم هغه شان جمهوریت راغلی نو زما وطن چې دی دا د سرو سپینو نه ډک دی، دا د معدنیاتو نه ډک دی، دا د اوبو نه ډک دی، دا د ځنګلاتو نه ډک دی، خو کمی چې دی صرف د لیډرشپ کمی دی. نو جمهوریت خو زه په خپل وطن کې نه یم ځکه چې جمهوریت هغه چې ته خپله رای استعمال کړي اول ته هغه ټیک ټیک ورسي. دلته به ته خپله رای استعمال کړي خو هلته چې کوم قوتونه وي نو هغوی سره خپلې
رایګانې جمع کړي او هغې ته یې ور واچوي نو زمو په پاکستان کې کم از کم دوی ته د جمهوریت نشم ویلی. سالار صاحب الله دې وکړي چې په دې ملک کې په دې خاوره باندې امن راشي، دلته جمهوریت مضبوط شي، دغه کې زمونږ ترقي ده، د ټول ملک او د ټول قام او د ټول پاکستان پکې ترقي ده. سالار صاحب وخت راکړو، مصروفیات ډېر زیات وو، ډېره زیاته مننه دې کومه، خوشحاله اوسئ او ښاد دې غواړم. مهرباني جي، مهرباني. د خبر ترجمان درنو مینوالو کتونکو، زمونږ خپرونه نن په دې ځای باندې سر ته رسي او انشاءالله په بله خپرونه کې به لیدل کتل کېږي. تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم، ښاد اوسئ.